نظام ته غلط وې هغې کې ستا درې مزې دي او لکه ډېرې معتبرې مزې دي لکه د دنیا مراد د هغه ځای نه اخلي د هغې نه اخلي د هغې نه اخلي سپېشل جادونه پکې ګرځې نو بیا په قلاره کښېنه بیا خو دا دوه څیزونه بل چا ته پرېږده په خپله په دې یو کښېنه او بیا چې کوم دی نظام ته ګوره او د هغې د اصلاح کوشش کوه الله دې بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو محمد صلی الله علیه وسلم وړاندې کوم او ډېره موده پس چې کله زموږ په یو ایشو باندې ضرورت چې نو بس مونږ پرنسپل ریټایرډ رایشا صاحب له چې کوم دی نو تکلیف ورکوو او دا اوس هم مطلب دا دی چې غرمه ده خو د پرون نه زموږ چې کوم وفاقي وزیر دی وزیر داخله نو هغه په اسلام آباد کې یو معاشي سمیټ ته چې کوم دی نو خطاب کړی دی په خطاب کې هغه د وطن په حواله باندې خبرې کوي چې نظام چې کوم دی نو دا پیل شوی دی کولیپس دی او د هغې سره بیا څه نور تجاویز هم ورکړي دي چې انتظامي صوبې پکار دي دا پکار دي دا پکار دي خو زما سوال چې کوم دی نو هغه دا دی چې سرجي که فرض که دغه محسن نقوي صاحب چې کوم دی هغه دې نظام ته لکه پیل وی او کولیپس ورته وی نو بیا د تېرو څو کالونو چې کوم دی نو د وفاقي وزیر داخله سره د یو سپیشل پرسن په خصوصي مهربانۍ باندې چې کوم دی نو د کرکټ دغه چې کوم دی د بورډ د هغې چیرمین هم دی او ورسره بیا د پنجاب چې کوم دی نو دغه هم پاتې نګران وزیر اعلی او نور هم بعضې داسې مواقع راځي چې حکومتي ذمه دارو په ځای باندې چې کوم دی چې کوم کار ته دننه د هغې دپاره اکثر سپیشل بهر دورې هم کوي نو که نظام پیل دی ملک کولیپس دی او لکه مطلب دا چې ناکامۍ طرف ته روان دی نو بیا دی دا دومره مراعات د کوم ځای نه اخلي مننه اسرار خان د ټولو نه اول خو کتونکو ته مونږ برداشت کوونکو ته ډېر ډېر سلامونه خبره دا ده چې ستاسو سوال دا دی چې نقوي محسن نقوي چې کوم دی نو یو نظام ته په خپله باندې کولیپس وایي او بیا د هغې ایسان ده دا بالکل ستاسو خبره حق ده او په دې سره دویم رایه نشي کېدی چې یو سړی یو څیز ته خراب وایي نو په کار دا ده چې د هغې نه ځان لرې وساتي خو زه به په دې ځای کې تاسو ته د اردو د یو شاعر یو شعر ووایم چې هغه وایي چې چمن میں رہ کے تم اہل چمن کی بات کرو علوم کی لالا اور یاسمی کی بات کرو یو ځای ته ته ورننوځې او په هغې کې پاتې شي نو تا ته د هغې خوبۍ خامۍ هر څه په ګوته شي نو اسرار خان که پرس کا محسن نقوي په دې نظام کې دننه نه وی نو ده به زما او ستا په شانتې بېتوکه خبرې کوله اوس که هغه وایي چې نظام فیل دی نو دا زما او ستا دپاره سند شو څه ته چې مونږ ورډکټ وایو چې په یو کیس کې عدالت فیصله وکړي نو وایي دا چې دی نو اوس دا یو ورډکټ پاس شو دا فتوه شوه دا سند شو اوس محسن نقوي په خپله چې کوم دی نو د وزیر داخله په چوکۍ باندې ناست دی وفاقي او هغه وایي چې یاره دا نظام کولیپس دی نو زموږ د سره بېشکه چې اتفاق دی چې دی وایي کولیپس دی نو کولیپس دی ځکه چې دی پکې دی د ته پته ده د ته د یو پوینټ نه خبر شوی دی چې دی وایي کولیپس دی نو زما او ستا ورسره بیخي چې کوم دی نو په دې کې اتفاق پکار دی چې او به دا کولیپس دی هو دا تپوس دې خامخا کول پکار دی چې کولیپس دی نو دا چې دونه راغورځېدلی دی نو دا به راوچتی څوک او تاسو د اوسه پورې دا راوچت ولې نه کړی شو دا سوال د هغې نه زموږ جوړېږي دا سوال به ترې کوم او د ده چې کومه خبره کوي نو په هغې ورسره زموږ اتفاق دی خو زما په خیال سره چې هغه په دې خپله دې سمیټ ته چې هغه کومې خبرې کړې دي نو زه وایم چې ټولې ټیک کړي دي ځکه چې څنګه دې خبرې ته زه ټیک وایم چې دا وایي کولیپس دی او زه هم وایم چې کولیپس دی نو په دې کې دې ته زه ټیک وایم نو د ده بله خبره چې کړې ده نو هغې ته هم ټیک وایم چې بله کړې هغه هم ته ټیک وایم ولې ورته ټیک وایم ځکه چې هغه وایي که فرض که انتظامي یونټ سیوا کېږي صوبې جوړېږي او ظاهره دی چې جوړېدلې په کار دي ځکه چې د پاکستان آبادي بېتحاشه سیوا کېږي او د دې مینجمنټ دومره زیات ګران دی چې که فرض که دا کچې کچې صوبې وې واړه واړه یونټ وې نو په دې کې به دهشتګردي دا هر څه به کنټرول وو ځکه چې هر ځای کې به خپل یو نظام موجود و اوس یوه صوبه دونه لویه ده چې د هغې زما خیال دی چې که فرض که مونږ د نورو ملکونو هغې ته وګورو نو زمونږ ضلع د هغو د صوبې برابر ده
نو هغه د دې په باره کې دا وایي چې یاره دا جوړول په کار دی او ما ولا تجویز ورکړی هم دی خو په دې کې چې کوم دی نو به انپوټ چې نو هغه به د عوامو وي ظاهر ده چې اوس کې مونږ وایي بھائی دلته جمهوري نظام ورته مونږ وایو مونږ ورته عوامي حکومت وایو نو ظاهر ده چې هلته به بھائی د عوامو نه تپوس کېږي چې د عوامو رایه پکې شامل شي د هغو انپوټ پکې شامل شي چې یو انتظامي یونټ څونه پکار دی کم ځای پکار دی د څونه خلکو دپاره پکار دی نو دا خبره هم چې دی نو د ما په خیال سره چې ټیک ته غلطه نه ده ځکه چې که مونږ یو ځای ته عوامي حکومت وایو نو په کار دا ده چې د عوامو نه پکې تپوس وکړی شي زه خو چې په دې سیسټم خو اوله چې کوم وسره زه سره په وفاق کې نه چا سره ناست دی هغه خلک به ورته مطلب دا چې جوړ نه شي ځکه چې د هغې صوبه چې کوم د پنجاب چې هغه د قومي اسمبلۍ کوم شکلونه راوړي دغه ته د قومي اسمبلۍ ته نو آیا دغه خلک به چې کوم دغه اختیار تقسیم ته تیار شي د هغې د سیټونو تقسیم په داسې انداز وشي چې هغه بیا د دې صوبې برابر شي اسرار خان پرس کا زه ستاسو نه یو تپوس کوم په دې سوال کې درنه سوال کوم پنجاب چې دی نو پرس کا شپږ صوبې شوې د یوې صوبې نه شپږ جوړې شوې نو په دې شپږو کې به ما ورته وزیر اعلی جوړېږو نه نو هلته چې که فرض کا د دې کمې پارټۍ وایي او هغه د دې دعوه کوي چې زموږ دلته ووټ سیوا دی نو اوس چې کوم دی نو مریم نواز وزیر اعلی دا جو په بله صوبه کې به ورسره بیا چې کوم دی نو حمزه شهباز چې نو وزیر اعلی شو که بله شو جو بیا به پکې بل یو شي نو د بل ځای خلک خو نه راځي خو همدغې پارټۍ خلک دی نو هغه به پکې زیات چې دی نو تقسیم شي هغو ته به زیات مراعات میلاو شي او هغې ته به چې کوم دی نو نن یو سړی په دې باندې خفه دی چې دا پلانکې وزیر دی او زه وزیر نه یم په صوبایي نو چې هغه ته 4 صوبې شوې 6 صوبې شوې نو ظاهره ده چې دغه د یو وزارت د کرسۍ نه 6 کرسۍ جوړې شوې نو 6 کسان به پرې رضا کړي هر اوس په مریم نواز چې کوم د ټول پنجاب وزیر اعلی ده هغه چېرته دا غواړي چې زما اختیار چې کوم دی نو هغه دې چې کوم دی په دغه بنیاد باندې تقسیم شي دغې له بیا هغوی نور بل سم کولی شي چې داسې چې دی نو دا پنجاب صوبې دي نو هغې له یو داسې د وفاق په شکل باندې هغې له خپل یو سیکرټریټ جوړ کړي چې یاره د شپږو واړه به بیا یو سیکرټریټ دی نو دغه هم کېدی شي ډېرې خبرې دي ماړه چې څوک یې کوي د هغه ورله چې کوم دی نو طریقې راوباسلی شي نو دغه څه مسله به پکې زما خیال دی نه او دغه خبره ټیک ده چې او بالکل انپوټ پکې د عوامو په کار دی زما په خیال سره چې هغه کومه بله خبره کړې وه نو هغه د دې دواړو نه زیاته اهمه ده او هغه دا ویلي وو لکه مونږ نن سبا چې کوم دی نو د هندوستان دا کاکروچ جنتا پارټي چې کوم دی نو د هغې ډېر یو سی جے پی یو ډېر دغه روان دی یو ډېر ټرینډ روان دی په سوشل میډیا باندې مذاق خو ورته هم نشي ویلی اسرار خانه دا چې دا دغه د ریمارکس نه جوړه شوې وه دا د هغې د ریمارکس نه جوړه شوې وه چې هغه چې کوم دی نو سته چې مونږ جینزي وایو یا نو هغه وایي چې دا خو بېروزګاره خلک دی دا کاکروچ دي که نه نو کاکروچ یو تشبیه ورته ورکړې وه چې بېکاره خلک دی نو د هغې نه جوړ شوی وه نو د هغې هغه خبره څه نه کومه بلکې زه دا محسن نقوي خبرې له راځم نو هغه دا ویلي دي چې یاره مونږ هر کال بجټ جوړو او زمونږ هر کال د خسارې بجټ نو دا ولې د خسارې د هغې بیا به خپله جواب ورکړو چې دا ځکه د خسارې چې دا مونږ قرض له راغو مونږ د خساره چې دی نو دا په قرض په وجه باندې ده نو دا زمونږ یو دا نظام زمونږ ناکامه دی چې دا مونږ چېرته مونږ دې ته سوچ ونه کړو چې یو کال مونږ له داسې نه دی پکار چې مونږ دا خلک کینو او په دې باندې خبره وکړو چې دا کم قرض مونږ وسه کال واغستو نو کال نه به مونږ قرض نه لو دا قرض ټیک کوو د ټیک کولو سوچ دی دغه څیز دپاره چې کوم خلک مطلب دا چې مخکې راوو چې دا وطن یو ځلې دغه سټیټ ته رسولی وو قرضونه چې کوم دی نو ټیک کړي وو دغه کړي ورله دلته اوس مطلب دا چې د IMF وزیر اعظم د IMF وزیر خزانه چا راوستو نو د هغې دپاره د کراچۍ وزیر خزانه چا راوستو نو د دې خبرې جواب هغه زه خو درته هم دقه ویم چې هغه په دې کې یو خاص کم تجزو اهم ویم شاید چې د چا په نظر کې اهم نه وي هغه اهمه خبره دا ده چې هغه وایي چې د دې دپاره زمونږ ټول سټیک هولډر سیاسي جماعتونه دا مونږ لا په یو ځای باندې په یوه کمره کې ناسته پکار ده چې دا ټول سیاسي خلک په یوې کمرې ته راغونډ شي او دوی په اتفاق په دې یو مسله باندې سوچ وکړي هره یوه مسله چې ده
چې کوم زمونږه د وطن ته درپېښ ټکا د ځوانانو ده، کاغه د بجټ ته، کاغه د قرضونو ده، او کاغه د بدامنۍ د قدار څه ده چې په هغې باندې مونږ کینو، په دې باندې مونږ ټول متفقه خپل یو سوچ وکړو، دې له مونږ حل راوباسو. او دا ناسته دي بېشکه چې دا دې که په ورځ کې نه کېږي نو دا دې په میاشت کې وشي، که په میاشت کې نه وي نو په کال کې دې وشي، پوره کال دي دا خلک ټول کېني. خو چې دې له څه تجویز داسې جوړ کړي چې د دې مسلو نه مونږ ته چھټکاره حاصل شي. سر لک محترم تو چې دا چھټکاره چې کوم لکه اسحاق ډار ورکړی وه، د پاکستان یو ټیک ټاک وزیر خزانه و، د اسحاق ډار لار چا ونیوه چې هغه د وزیر خزانه جوړولو نه پاتې کړ؟ کوم قوتونه دي؟ نو اوس په دغې باندې خو بهرحال زه نشم سویلی او دې بعد خبره به په دې ختمه شو. تاسو محسن نقوي ته لکه ټیپ وایي او بېشکه نه یو خبره تاسې به وکړو، زه محسن نقوي ته ټیک نه یم، زه د محسن نقوي د سمیټ د تقریر دغې 3 پوینټو ته ټیک یم. تاسو هغه 3 پوینټونو ته ټیک وایي، موږ به سلام ومنو. خو په دې وخت کې د محسن نقوي هم یو لکه ډېر طاقتور بوته زه ووایم، ځکه چې یو ډېر طاقتور سړي رشته دار دی په پاکستان کې چې کوم څه د طاقت منبع ګڼلی کېږي. نو په دې وخت هغه دې رشته دار دی، نو پکار دا چې راځي دومره خبرې هلته کوي او عملاً چې کوم دی نو دی اصرار کوي تاسو هغه ټایپ اقدامات وکړي. تاسو خبره ختموئ او په دې کې زه په فرمینس کې یو بله خبره تاسو سره دغه کوم مخې ته راوله د محسن نقوي چې بتوي چې زما د دې 3 خبرو سره اتفاق دی، نو د هغه سره مینه دی، د هغه سره مې دا نه دی چې محسن نقوي په خپله باندې لکه دی انټیریر منسټر دی، نو دی د داخله په امورو باندې هم پوهېږي، بیا چې کله چې دی نو د بهر ملک خبره شي نو دی به هلته لاړ شي، نو دی چې دی نو په ایکسټیریر معاملاتو باندې هم پوهېږي، د خارجه معاملات هم دی توی کوي. او چې کله هغه نمایندګي خو د بل او چې کله بیا چې دی نو دغه خبره راشي د ملک دننه، نو بیا د کرکټ باندې هم پوهېږي، نو بیا د هغې چرمې نه وي. نو د دې خبرو سره خو زه کم سے کم اتفاق نه کوم، زما صرف د دغې پوینټونو سره اتفاق دی، د سمیټ کې جا کوم ویلي د دغې سره نظام ته غلط وی په هغې کې ستا 3 مزي دي او لکه ډېرې معتبرې مزي دي، لکه د دنیا مراعات د هغه ځګي نه اخلي، د هغې نه اخلي، د هغې نه اخلي، سپېشل جادونه پکې ګرځې، نو بیا په قلاره کښېنې، بیا خو دا 2 څیزونه بل چا ته پرېږده، په خپله په دې یو کښېنه او بیا چې کوم دی نظام ته ګوره او د هغې د اصلاح کوشش کوه. الله دې بس زمونږ او زمونږ په دې ملک باندې رحم وکړي. آمین. موږ له اجازه راکړئ. د الله په امان. السلام علیکم.